بسم الله الرحمن الرحیم. دا نن چې زه تاسو ته کوم د یادونو توفیق ښیم، نو دا تاسو کتلی شئ. دا قرآن پاک هم 200 کاله زوړ دی. دا تاسو کتلی شئ. دا پټکې دا د مکرم خان اخون چې د نوښار یو نامي ګرامي د تخیل شاعر تیر شوی دی، او د هغه کلام اوس هم د خلکو په ژبو دی، او په اکثرو موقعو باندې خلک یې د مثال او د عقل په طور باندې یو بل ته ستایي. دا تاسو کتلی شئ. دا د هغه نوادرات دا چې هغه ژوند سره تړلي، نو دا نوادرات که موږ ته را رسېدلي دي، دا ګورئ دا د هوا پکې چې ببوزې ورته وایو، دا نل، دا شل برچم چې ورته وایي، دا د هغه کنډول، بیا د هغه منداڼو دا چیلمه، داسې د هغه چړې تورې نیزې، دا ګورئ دا ورپسې د هغه توره پرته، دا یې پټکې دی، او دا د هغه د لوستې کتاب، او دا د هغه زمانې سکې دي. بیا نو دا که موږ ته را رسېدلي دي، نو زه خلکو ته یم چې دا خلکو مشران نه مري چې چا کشران جمدي وي او ای باشعوره وي. دا خلک ګیله کوي چې زما نیکه دونه نومیالی او نوموړی او چا یاد نه کړو، نو زه ورته یم تاسو یاد کړی، نو که تاسو یاد کړي نو دا خلک به هم یاد کړي، نو که تاسو نه هېر دی نو خلکو ته بس یاد کړي، چې ځکه په وراثت یې خو ته جنګ کې، په ترکیه ته جنګ کې، که د هغه نه چېرته څه مات رمبې هم پاتې نو په هغې خو ته جنګ کې، او یاد دی بیا خلک کړي، نو چې ته یاد کړي نو خلک به یې یاد کړي. نو د هغه یو باصلاحیته نوسې چې خدای پاک هغه له هم د شاعرۍ ذوق ورکړی دی، هغه راشد اقبال چې مخکې وویل تاسو ته، نو ده دا ورثه ځان سره ساتلې ده او محفوظ یې ساتلې ده، نه خو په چا خرڅه کړې ده او نه پکې لالچ اخیستی. او بیا ده سره مرستیال چې کوم ملګري دي، دا ګور صاحب، نو دوی هم د شاعرۍ ذوق لري، او دا په یوازې باندې هېڅ هم نه کېږي، او په ګڼو باندې دیلې هم فتح کېږي. نو دا د ده چې دا ذوق والا ملګري دي، نو دی هم ورسره ډاډه دی، او زموږ غوندې خلکو ته دی په مینه کې وي چې راشو، که یو ملګری نه نو بیا بل ملګری. او بیا دی یو ادبي جرګه هم چلوي چې د مکرم اخون زلمي پښتو ادبي ثقافتي جرګه ده، نو دی خو په ډېرو کمو وسایلو کې دی پروګرامونه هم کوي. دا نه چې یوازې د مکرم خان اخون د نیکه هغه یادونه یاد ساتي، د محمد دین تیلي پروګرامونه هم کوي، د پښتو ژبې باندې هم پروګرامونه کوي. او باوجود دا تاسو د دوکان دا هغه وګورئ، نو زیات به پکې تش ډبي او څه معمولي غوندې چپس به پکې وي، خو د هغې باوجود که جیب کې چېرته 2 روپۍ وي نو هغه هم په ټول هم په دې لارو کې دا کوي. نو دا ژوند چې دی، دا جمدی چې کوم وي، دا پارپتیان په کروړپتیانو نه، زم دا په ذوقپتیانو وي چې چا ذوق وي نو هغې له خدای پاک هر څه ورکوي. دا زه او ناست هم نوي کلي کې یم، چې د نوي کلي کې ما تاسو ته ویلي چې دلته ترکیه غر دی، او هغې کې 4,000 کالو هغه اثار دي، په هغې کې هغه 13 فوټه دیوالونه دي. بیا په هغې کې د محمد دین تیلي قبر دی، د مولانا عبدالله استاذ پکې قبر دی، د مکرم خان اخون قبر دی پکې، د ډیرنشاه بابا قبر دی پکې، او بیا د هغه د فدایي رور قبر دی چې دغه دی جاندار شاه نوم یو. بیا زما د والد صاحب ملک اشور خان قبر دی پکې، بیا د نوښار چې ځمکو تقسیم یې کړی دی، او د نورو کلو د سپورت نه د خپل ځمکې د لاسو والو نه د ځمکې ساتلي دي. د طاوس خان قبر دی پکې، دلته د سرپریکړو شهیدانو هغه قبرونه دي. دا ګورئ دا کړامې هم تاسو وګورئ، دا د هغه وخت کېړی دي، او په هغې باندې لږ کار شوی دی، ښکلا پکې پیدا کړې. دا به د دروزې نه و، د وښو نه جوړېدې، دا د هغه د وخت تبر پټکې د هغه. نو دې مقبره کې دا مقبره خپله ډېر لوی داستان دا کوي، چې په دې کې د میاجي بابا قبر دی، د شلا بابا قبر دی پکې، د محمود غزنوي د زوی 1000 کاله زوړ قبر دی پکې، د مودود غزنوي. بیا دلته کې د سید اکبر شاه سره په غزا کې کوم شهیدان دي، دای قبرونه دي. بیا چې دلته کې کوم دغه تیر شوي دي، د سید احمد شهید بریلي صاحب سره کوم غازیانو شهیدانو دای قبرونه دي پکې. نو داسې هم د دعا علاقه ده، او دې ته دعا شوې ده، او ډېرو د نوموړي خلکو د نوښار خلک هسې هم ډېر د قدر خلک دی، ډېر د ستاینې وړ دي، په میلمستیا پوهېږي، په ورورولۍ پوهېږي، باوجود د ښار پکې د کلي هغه ټوله ښکلا شته دی. خدای دې تاسو ښاد او باد ساتي. انشاءالله زه تاسو سره بیا خبرې کوم. خو دا د مکرم خان اخون هغه اساسه چې د هغه
پخوا به خلک څاروي پالون د هغې نل پکې شته دا پکې دا کوي هغه دغه شته دی چې اوبه پرې راوښکي دا ټول لوازمات یې د یونیورسي ساتلي دي نو زه تاسو ته یم که نیکیان جمدي دي نو په نسو باندې جمدي دي او که نسو سره یې قدر نی بیا چا سره هم قدر نی بعض وخت د کوم شاه زلمي هم راپاسي پردي نیکان هم ښاغلي کړي خړومبې په دې خپلو بچو باندې حق وي نو زه انشاءالله تاسو سره بیا په دې باندې به خبرې کوم او داسې باصلاحیته خلک شته دي زموږ په دې نوښار کې چې هغوی د خپل ورثه د میراث دا ټول جمدي ساتلي دي نو دا د کوم هغه اصل خلک دی او دا لوی ببوز هم تاسو لیدی شئ چې دا په 2 لاسونو باندې اثر والي کېدو مېلمه واسطه ته ډېر لرې پورې بیا ورسول نو دا ټوله د 200 کالو او خاص طور باندې دا قرآن مجید نسخه ډېره محفوظ دی ساتلې ده د سیلاب کې محفوظ ساتلې ده خدای دې ښاد او آباد ساتي چې دا ورثې ساتلي دي او نه خرڅې کړي دي او نه ضایع کړي دي خدای مو ښاد او آباد ساته والسلام